الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी गुज़श्ते खुतबे मज़मून ही जारी रहेगा. हजरत मिर्जा मसरूर अहमद पहले जो बातें हुई मसीह खामिस उनकी मज़ीद वज़ाहत अयदुल्लाह ताला बिन नसरील या अज़ीज़ उनके د کال बेहतरीन 2014 د جنوري د میاشتې په 24مه نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی و دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احباب په خدمت کې وړاندې کوو. نن به هم د تیرې خطبې مضمون جاری وي. مخکې چې کومه خبره شوې وي د هغوی نور وضاحت یا د هغوی د بهترینو نتایجو حصول لپاره د کوشش نورې کمې لارې دي، کمې طریقې دي چې په موږ د جومات یوې لوی برخې کې خواله راوستې شو. نو دې باره کې به زه نن څه بیان کوم. تیرو 2 خطبو کې د دې خبرې ذکر ښه په تفصیل شوی دی او د دې ذکر په وجه دا خبره اوس په مونږه واضح شوې ده چې که 3 خبرې انسان کې پیدا شي نو د عمل اصلاح زر او په خطه ورکېدی شي. یعنی یو خو د ارادې قوت پیدا کېدل چې د دین په حواله ورته وکتې شي نو ایمان کې د مضبوطی نوم دی. دویمه دا چې د علم کمی دې لرې کړی شي او درېمه خبره دا ده چې د عمل کمزوري دې لرې شي. او لکه څنګه چې ما وویل نن به زه ځینې نور اړخونه د باره کې بیانوم. دا خبرې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ خو په تفصیل بیان کړې دي او بعضې نکتې تنظم راواخلم خو دې باره کې نن به چې کومې خبرې کېږي د هغوی په حواله زه نن دا ویل غواړم چې زموږ مربیان عالمان او زموږ هغه عهدهداران او امیران چاته چې د نصیحتونو کولو توفیق ترلاسه کېږي یا د چا په فرایضو کې چې دا خبره شامله ده او په دغه عهدهدارانو کې د ضدي تنظیمونو عهدهداران هم شامل دي، هغوی د په خاص طور دا خبرې خپل وړاندې وساتي چې داسې هغوی د جومات د خلکو د عمل په اصلاح کې چې کم کردار لري هغه په پوره طور ولوبوي. په دې حواله ګڼې خبرې دي چې زه وخت په وخت جومات ته وړاندې کوم او اوس د MTA د نعمت له برکته د جومات خلک چې چېرته هم دي هغوی که د MTA په ذریعه رابطه ساتي نو زما خبرې واوري او د خدای په فضل په هغوی د دغو خبرو اثر هم کېږي یا کم از کم د خلکو یو لوی شمېر دی چې دغه خبرې په اثر کوي. خو دا د مربیانو او د عهدهدارانو کار دی چې خپل پروګرامونه په داسې طریقه جوړ کړي چې دا پیغام او په دغه بنیاد جوړ شوي پروګرامونه د بار بار جومات ته وړاندې شي چې د هر احمدي په ذهن کې د هغه د عمل دایره ښه واضحه او راسخه شي. نو دا یوه ډیره اهمه نکته ده چې هغو خلکو ته خپل وړاندې ساتل پکار ده چاته چې ذمهوارۍ سپارلې شوې دي. د اصلاح د وسیلو چې
کومه د ټولو نه وړومبۍ برخه ده لکه چې څنګه ذکر مو شو چې هغه د ارادې د قوت مضبوطی ده یا په نورو لفظونو کې ایمان دی چې پیدا کولو لپاره نبیان دنیا ته راځي انبیا دنیا ته راځي او تازه او ژوندۍ معجزې هغوی ښیي حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زموږ جماعت خدای پاک د تازه نشانونو دومره وافره برخه لري چې په دې حواله چې نور څوک د دوی څنګ تم نه رسي او اسلام نه بغیر بل یو مذهب په دنیا کې داسې نشته چې پکې د خدای پاک تازه کلام د هغه ژوندۍ معجزې او د هغه د هسته او د هغه د هسته نخې خودونکي نشانه موجود وي هغه نشانه چې د انسان د زړه نه ګند بیخي صفا کی هر قسمه ګند بیخي صفا کی او د خدای پاک معرفت نه ډک کی خو دغه ایمان او دغه تازه او ژوندۍ معجزاتو نه باوجود هم بیا ولې زموږ جماعت د اعمالو په لحاظ کمزوري لري دې باره کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ خپل دا خیال څرګند کړی دی چې د دې وجه دا ده چې د سلسله عالمانو مربیانو او واعظینو د دې خورولو طرف ته خاص پام نه دی کړی د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ دا خبره لکه څنګه چې 15 کاله مخکې سمه وه نن هم سمه ده او په کار ده چې په دې غور وکړی شي او څنګه چې موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دور نه لرې روان یو نو په کار ده چې موږ سره د مکمل منصوبه بندۍ دې اړخ ته پام وکړو د هغوی دا فرمان نن هم د پام وړ دی چې څه وجه ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وفات باره کې خو دومره زورور تقریرونه وکړی شي یا د معترضینو د اعتراضونو په جواب کې د هغوی د مشرانو زبرګانو خبرې هغوی ته وړاندې کو او د هغوی خولې په ټپې کو خو د جماعت خلکو ته د جماعت صحیح تعلیم وړاندې کولو لپاره دومره کوشش نه دی شوی یا کم از کم د عالمانو له طرفه داسې کوششونه نه کیږي د دې نتیجه دا ده چې زموږ جماعت کې داسې خلک خو موږ وینو چې د وفات مسیح دلیلونو نه ښه خبر دي یا د مولایانو د اعتراضونو ښه مضبوط جواب کولی شي او دلته تاسو ګورئ چې په ټي وي یا په انټرنیټ چې مولیان کم اعتراضونه کوي د هغوی جواب ځینې وخت ډېره په ښه طریقه دا جواب یو عام احمدي هم ورکوي ځینې خلک ماته په ټي وي باندې خپلو داسې خبرو رپورټ را لېږي او خپل جوابونه هم ورسره لیکلي وي او د هغوی جوابونه هم اکثر ښه او علمي وي نو په دې لحاظ خو موږ وسله تیار لرو خو د داسې خلکو شمېر ډېر لږ ښکاري څوک چې دې نه به خبر وي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام زموږ مخې ته خدای پاک په کم رنګ کې وړاندې کړی و د خدای پاک د مینې او د معرفت کمې طریقې هغوی ښودلې وې د خدای پاک د قرب ترلاسه کولو تاکید هغوی په کمو لفظونو کې فرمایلی دی د خدای پاک تازه کلام او د هغه معجزات او نشانونه په هغوی په کم شان ظاهر شوي وو نو ځکه ځینې وخت داسې وي چې یو انسان د حضرت عیسی علیه السلام د وفات خو قایل وي
د هغې دلیل نم خبر وي. احمدیت ورته د مور پلار له طرفه په ورثې کې ترلاسه شوي وي او د دغو خبرو علم لري، خو بل اړخ ته د نورو خبرو یعنی د کومو چې اوس ما ذکر وکړو د خدای پاک معرفت او د هغه د تازه کلام معجزې نشانونه او د قرب ترلاسه کولو طریقې، نو د دغو خبرو علم نه لرلو په وجه پکې کمزوري پیدا شي، ایمان هم ګډوډ شي او عملی کمزوري پکې هم پیدا شي. صرف ہماری جماعت کے علماء، مربیان اور وہ تمام امراء و عہدیداران جن کے ذمے جماعت کے سامنے اپنے نمونے پیش کرنے اور اصلاح کے کام بھی ہیں. نو بشکه دا کېدی شي توجہ نہیں کرتے. چې د وفات مسیح په مسله کې یو تن فرد کو ډېر پوخ وي، خو صرف دې نه په خبرېدو د هغه عملي اصلاح نشي کېدی. کے ساتھ ځکه په دې حواله په جومات کې ځینو ځایونو کې کمزوري ښکاري. نو تر څو چې زموږ د جومات عالمان، مربیان او هغه ټول امیران او عهدیداران چې د خپلو عملی اصلاح نہیں کر نمونو وړاندې کولو او د جومات د اصلاح کار په خپله ذمه لري، ہمیں اس بات هغوی چې تر څو دې خبرې طرف ته هغه شان پام ونه کړي لکه څنګه چې پکار دی، او د جومات د هر تن رب د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد سره د قایمولو هغه شان کوشش نه کوي لکه څنګه چې حق دی. یا ایک مرتبہ اعتکاف نو تر هغې د جومات هغه طبقه چې د ارادې د کمزورۍ له کبله خپله اصلاح نشي کولی، سے ښه په کثرت په شوق اور لگن کو اپنا جومات کې به موجوده دي. تاکہ اللہ تعالیٰ کو قرب مستقل په کار ده چې موږ ځان د دې خبرې نه خبر کو او جاج واخلو چې زموږ څومره خلک داسې دي چې د خدای پاک د عبادت شوق لري. پیار کا سلوک کرتے ہوئے دعاؤں کی قبولیت کی نشان د روژې یوې میاشت کې د اعتکاف نه پس ټول کال یا راتلونکي ډیرو کلونو لپاره د هغې اظهار په ځای په کار ده چې سره د مستقل مزاجۍ دا شوق بس یہی تو په ځان کې پیدا کو، په ځان نافذ کو چې د خدای پاک قرب مونږ ته په مستقل طور ترلاسه شي. څومره خلک مونږ کې داسې دي چې خدای پاک ورسره د مینې سلوک کوي او د دعاګانو د قبولیت نښې ورته ښیي، هغوی سره خبرې کوي. اگر ہمیں پتہ ہو حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې ایمان راوړو نه پس دا معیار ترلاسه کول یا د ترلاسه کولو کوشش کول په هر احمدي فرض دی. مار کو نشانات سے نوازا د اسلام یو ځل بیا راژوندي کولو همدغه انقلاب دی اور اس کے لیے کوشش چې پیدا کولو لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام راغلی وو. که د حضرت مسیح موعود علیه السلام مقام نه په رښتیا هر څوک خبر شي او د هغوی د بعثت مقصد پوره کولو لپاره هر تن ناقلاره شي، که مونږ خبر شو چې خدای پاک د حضرت مسیح موعود علیه السلام په لاس څومره عظیم نشانونه ظاهر کړي وو او بېشمېره نشانونه یې د هغوی منونکو ته هم بخلي وو، نو زموږ هر تن به د هغه مقام د حاصلولو خواهش او کوشش به کولو چېرته چې دا نشانونه نیغ په نیغه والا ہونا چاہیے هغوی نه هم ظاهره دي او هغوی لیدې هم. کہ ہم بھی د ایمان هغه پړکا به پکې پیدا شوی وه، هغه ځلا به پکې پیدا شوی وي چې د کومې په وسیله د ارادې هغه قوت پیدا کیږي، د ارادې هغه قوت پیدا شي چې د خدای پاک د قرب ترلاسه کولو لپاره یو خاص جوش په پیدا کیږي. نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام په دې زمانه کې چې خدای پاک جہاں اللہ تعالیٰ د حضرت مسیح موعود علیه السلام په دې زمانه کې چې خدای پاک کم نشانونه تر اوسه څرګندۍ لګیا دی، دنیاوی چیزوں میں تو هغې نه پکار ده چې زموږ زړونو کې د یو مشال بل شي چې اس کو حاصل کرنے کی موږ به هم د خدای پاک قرب ترلاسه کوو. یا کوشش کرتے ہیں اور پھر
او د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د هغوی آقا او متا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په برکت د هغوی د وسوي هر اړخ په ځان عملي کو او د خدای پاک په فضل هغه مقام ته رسو چرته چې خدای پاک به موږ سره د یو خاص مینې سلوک کوي. په دنیاوي سیزونو کې خو موږ د یو بل نقل کوو، یعنی چې سره چې ښه شی وګورو نو بیا د هغه څیز د ترلاسه کولو خواهش لرو یا کوشش ور لپاره کوو او دې لپاره بیا ډېرې طریقې په کار راوستل کېږي او په دې معاملې کې هر تن د خپل سوچ او د خپل وس مطابق د عمل یا د نقل کوشش کوي. مثلا که چا ښه جامه اغوستې وي نو دا خواهش وي بیا د انسان چې هغه ته د هم دا ترلاسه شي یا دغه شان جامه د هغه سره وي یا یو بل تن وي چې هغه بل څه چا سره وګوري نو داسې خواهش په زړه کې پیدا شي. او د ټي وي په وجه خو دنیا دومره جوخته شوې ده چې منځنۍ طبقه خو لا یو خوا غریبان هم دا کوشش وس کوي چې هغوی سره د ژوند فلانی سہولتونه پکار دي چې وي ټي وي هم پکار وي فریج هم پکار وي او د لپاره صرف چې فلانی سره شته او هغه هم زما په شان دی. نو دا خلک دا سوچ نه کوي چې که فلانی له که دا څیزونه د خپلو کې دا څیزونه د هغه خپلو کې چا د تحفې په طور ورکړي دي نو ایرس نه دی پکار. یعنی که هغه له دا څیزونه چا په تحفه کې ورکړي دي نو ماله پکار نه دی چې زه صحیح رسو کم، خو په داسې صورتحال کې خلک بیا فوراً د قرض اخیستو کوشش کوي چې که فلانی سره دا څیزونه شته نو ما سره هم پکار ده چې وي. یا ځینو ځایونو کې د ځینو خلکو عادت جوړ شوی دی چې داسې کارونو لپاره جومات ته د امداد خواست وکړي. دا بېشکه چې د جومات فرض دی چې په خپلو وسایلو کې دننه دی د هر حاجتمند حاجت پوره کړي، خو خواست کوونکو ته هم په خاص طور پاکستان، هندوستان یا ځینو نورو چې کوم غریب ملکونه دي الته هغوی ته پکار ده چې خپل جایز ضرورت لپاره د امداد خاص کوي او د خپل د نفس د عزت د خیال ساتي. همدغه شان چې د کومو خلکو مالی حالت ښه وي نو هغوی هم چې یو بل ته ګوري نو د ځینو څیزونو خواهش پکې پیدا شي نقل شروع کړي. د نوې قسمه صوفه چېرته وګوري نو زړه کېږي چې هغه واخلي، د نوې ماډل ټي وي وګوري نو هغې ته زړه وشي. همدغه رنګ د بجلی نور سامان وي یا واړه واړه نور څیزونه وي هغوی ته زړه کېږي. یا موټر یې دا خلک په قرض واخلي. دلته به ضمناً دا خبره هم وکړم چې نن سبا چې په دنیا کې کومه معاشي بدحالي ده د هغې لویه وجه هغه قرضې دي چې د دغو سهولتونو لپاره بانکونو نه په سود اخیستل کېږي. سود یو لوی لعنت دی، یعنی داسې قسمه څیزونه چې دا خلک داسې اخلي نو دا سوچ هم نه کوي چې دا عادت به تر کومه ورسوي. بهرحال همداسې قسمه څیزونه په بیه اخیستل یا په سود قرض ورکول اخر ډېر خلک دیوالي کړي دي. بهرحال خبره د نقل وه چې خلک په دنیاوي څیزونو کې د یو بل ډېر نقل کوي او دغه څیزونه ترلاسه کولو لپاره یا خو خپل عزت پیدا وکړي یا هر څه پې وبایلي. یعنی د دنیاوي څیزونو په نقل کې فایده کمه او نقصان زیات دی، خو د دین په معاملې کې د نقل او د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کومه نمونه وه، کومه نمونه چې هغوی موږ ته ښودلې وه د هغې په شان د جوړېدو، بلکې زموږ ډېر خلک داسې هم دي چې صحابیان یې لیدلي دي، هغه صحابیان چې د خدای پاک سره د قرب نمونې قایمې کړې وې. نو د هغوی د نقل کوشش موږ نه کوو.
حالانکه कि हम भूल जाते د نقصان خو په دې کې اډو څه سوال نه پیدا کیږي صرف فائدہ د پکې आज भी दिखा रहा او فائدہ بیا داسې है नतीजतन چې हमारी इस तरफ तवज्जो ना होने के په یو پیمانه هم ناب کېدی نشي बाद हम आते जाते نو څه وجه ده چې موږ د هغه سیس د نقل کوشش نه کوو چې نیکي به زیاتېږي دې نه صفه ظاهرېږي چې یا خو د هغو سیزونو بیخي علم نه راکړی کېږي نو ځکه دا احساس نه پیدا کېږي لګیا دی یا دومره لږ علم دومره اوږدې مودې پس ورکړی کېږي چې خلک هیر کړي چې خدای پاک خپل تازه نشانونه نن هم ظاهروي لګیا دی क्या हमारे जज्बात नहीं है نتیجه دا ده چې د دغو خبرو طرف ته زموږ پام कि हमारे पास ये चीज हो اډو وینا خو د دنیوي سيزونو لپاره موږ په اخبارونو په ټي وي इस बात के लिए لزل اشتهارونو ګورو او دماغ کې دا خبره کینی چې دا سیس به په یو نه یو طریقه ترلاسه کوو او که څوک پوه کړی شي یا اسی ورته ویل شي چې تا ته د دغه سیس څه ضرورت دی په خاص طور چې وسایل هم نه لري نو فوراً ورله دا جواب ورکړی شي چې ولې د غریب زړه نشته زمونږ زړه نشته زمونږ بچي دا نه غواړي چې هغوی سره د هم دا داسې زونه وي خو دا زړه چې کله د الهاماتو تذکره اوري نو چیرې دا خواهش پکې نه پیدا کیږي چې موږ سره د هم چې خدای پاک خبرې وکړي موږ لپاره د هم خپل نشانه ظاهر کړي خپل مینه د موږ ته هم راوبخي और आपके सहाबा का बार बार जिक्र करके داسې سوچ چې نشته نو د دې وجه دا ده چې زمونږ عالمان زمونږ مربیان زمونږ عہدیداران په خپل دایره کې د جماعت خلکو مخې ته د خدای پاک د مینې د حصول د کوشش بار بار ذکر نه کوي یا هغه شان ذکر نه کوي څنګه چې پکار دی یا د هغوی خپل نمونه هغه شان نه چې په لیدو یې د چا پام دې طرف ته جوړ شي बार बार जिक्र हो د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د هغوی د صحابه ذکر بار بار نه کیږي इस्लाम से او د هغوی سره چې د خدای پاک د تایید او د نصرت چې کم نشانونه وو د هغوی تذکره چې سره د شدت نه کیږي او دا یقین د هغوی په ذریعه نه پیدا کیږي چې خدای پاک خپل دا صفات د یو خاص وخت یا تر یو څو کسانو نه و مخصوصه کړي بلکې نن هم خدای پاک خپل دغه صفات ظاهروي چې بار بار دا ذکر وکړي شي خدای پاک سره د تعلق جوړولو دا طریقې وښیلی شي او حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې کوم د خدای پاک لوزونه وو د هغوی ذکر وشي अल्लाह ताला से نو که ماشومانو او د ځوانانو په زړونو کې دا سوال پیدا نشي چې خدای پاک زموږ دعا ولې قبول نه کا خدای پاک سره د تعلق مضبوطولو ضرورت دی نو بیا د دعا د قبلېدو په فلسفه هم انسان پوه شي او نشانونه هم ورلپاره ظاهرېږي अल्लाह ताला का कुर्ब पाने की तड़प نو پکار ده چې دا خبره دې په عام طور خوره کړې شي چې په دې زمانه کې انسان خدای پاک سره تعلق د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ریښتونی غلام سره د تړون په وسیله جوړول شي د خدای پاک نشانونه د حضرت مسیح موعود علیه السلام ذات یا د هغوی زمانه تر حده مخصوصه نه وو او تر هغه محدوده نه وو بلکې اوس هم خدای پاک سره د خپل ټولو قدرتونو خپل جلوه ښیي पर मुश्तमिल होगा और हो सकता है نو نیکه او د خدای پاک قرب ترلاسه کولو لپاره یو ناقلاري که زموږ جماعت کې عام شي نو ممکنه ده چې یوه لویه طبقه په جماعت کې به داسې پیدا شي چې ګناه به تر ښه حده پورې ختمه کړي په مکمل طور ګناه ختمول خو ډېر ګران کار دی د دې دعوه خو نشي کېدی خو تر یو لوی حد پورې په ګناه غالبه بیا موندل ممکنه ده نو اکثر خلک په جماعت کې بیا داسې کېدی شي او بي به
چې په ګناه به غلبه بیا مونتی وي. ऐसे लोग نو دې لپاره زموږ مربیانو، امیرانو او عہدیدارانو له په خپله دایره کې د اصلاح کوشش کول پکار دی. او سره د دې وینا دا کوشش پکار دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته خدای پاک دا فرمایلی وو چې څوک د هغوی کامله پیروي به کوي هغه به د خدای پاک قرب بیا مومي او د داسې خلکو اکثر دعاګانې به خدای پاک بیا اوري. د خدای پاک فضل دی چې جماعت کې داسې خلک شته او هغوی ماته لیکي د ځینو واقعاتو په مختلفو وختونو کې ذکر هم وشي. اکثر زه بیان کوم. نو دا هغه واقعات وی چې په کار دا چې د نقل یو تحریک پیدا کی، یعنی که نقل کول غواړي نو په کار دا چې دا واقع واوري او په دې او په ځانم داسې حال تحریک کوي او نقل یو کوي چې خدای پاک سره د قرب رشتہ قائم شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام په یو موقع فرمایلی وو چې دنیا کې چې څومره کامونه دي هغوی کې یو هم داسې نه دی چې هغه خدای منلی وي چې کوم جواب ورکوي او دعاګانې اوري. آیا یو عیسائی دا ویلی شي چې ما یسوع خدای منلی دی، هغه زما دعا اوري او ماله جواب راکوي؟ بالکل نه. هغه خدای چې خبرې کوي هغه صرف یو دی او د اسلام خدای دی چې قرآن وړاندې کوي. چا چې دا ویلی دی چې ادعوني استجب لکم، یعنی ما نه دعا وغواړئ زه به تاسو له جواب ورکوم، او دا بالکل رښتیا دی. که څوک داسې وي چې یوې مودې پورې په سم نیت او په صفا زړه، دا سیز اهم دی. فرمایي څوک چې یوې مودې پورې په سم نیت او په صفا زړه په خدای ایمان راوړي، مجاهده وکړي او په دعاګانو کې ځان بوخت کړي، د هغه د دعاګانو جواب به هغه له ضرور ورکړی کېږي. نو که دا خبره بار بار جماعت ته وړاندې کړی شي نو یقینا په دې کې طاقت پیدا کېدی شي، یا د جماعت یوې لوی برخه کې دا طاقت پیدا کېدی شي او ممکنه ده چې د هغوی د ارادې قوت به دومره مضبوط وي چې په زرګونو ګناهونو هغوی بیا غلبه بیا مونتی شي او تل لپاره به د ګناهونو نه محفوظ شي او خدای پاک سره به یو داسې تعلق پیدا شي چې هیچرې به هم بې ثباته نه وي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت همدا مقصد و چې انسانیت دې د ګناهونو نه بچ کړی شي او خدای پاک سره دې یو داسې تعلق پیدا شي چې د هغه رضا انسان په هر څیز مقدم وګڼي. د عبادت نه د بچ کېدو باندې لټولو په ځای یا د یو فرض په تور زر زر د سر نه یو بوج لري کولو په شان د ځان خلاصولو په ځای یو شوق ور لپاره پیدا کېدل پکار دی. دا وخت به زه یو څو مثالونه تاسو ته وړاندې کړم چې ترې دا معلومیږي چې احمدیت په خلکو کې څنګه عملی تبدیلی پیدا کړي. د کرغیزستان د زموږ مبلغ لیکي چې هلته زموږ یو مشر احمدي مکرم عمر صاحب دی چې په 10 جون کال 2002 بیعت کړی و. 58 کاله عمر دی، پیدایشي مسلمان و خو د اشتراکي نظریاتو حامی و. هغوی د بیعت باره کې د خپلو جذباتو اظهار صدارنګ کړی دی. لیکي چې کومه ورځ چې خاکسار د بیعت لپاره خط لیکلی و هغه ورځ زما د ژوند یوه یادګاره ورځ وه او زه دا ګڼم چې هغه ورځ زما پیدایش بیا له سره شوی و. د دې یوه بنیادي وجه دا ده چې د هغې نه مخکې زه د هر قسمه دیني جماعتونو له تللی وم، خو زما په ژوند کې څه خاص تبدیلي نه وه پیدا شوې. خو د بیعت نه پس زما په ژوند کې یو حقیقي روحاني انقلاب پیدا شو. بیعت نه مخکې مونځ ما لپاره یو بیخي پردی څیز و،
خو نن حل دا دی چې 5 وخت مونږ زما د ژوند یو لازمی برخه ده او تهجد پر خودل مال لپاره یو ډیر ګران کار وي او نن زما زړه د دې یقین نه ډک دی چې انسان کله د صداقت لټون کوي نو د هغه منزل هغه ته خامخا ترلاسه شي او په هغه منزل بیا د هغه حقيقي روحاني تربيت کیږي او هغه ته ترقی نصیب شي هم دغه وخت او هغه وخت اصل کې د هغه د زړه د تسکین وخت وي نو دا هغه انقلابات دي چې په خلکو کې پیدا کیږي لګیا دي یعنی هغه خلکو کې چې احمدیت ته نوی راغلي دي بیا د افریقي زموږ د کوتونو مشنری لیکي چې ادریسو صاحب فوج کې د لیفټن عہده لري دوی بعد په کال 2014 کې کړی دی خپل احمدیت قبلولو باره کې هغوی وایي چې زه د مسلمانانو د اختر په ورځ پیدا شوی وم نو زما مشرک پلار دای ته دا ویلی و چې د نوم د مسلمانانو کې ده التفریقي کې دا رواج دی چې په کوم ورځ ماشوم پیدا شي نو د هغه ورځ یا د هغه ورځ د خصوصیاتو مطابق په نوم ایښودل کېږي نو چې پلار مې مشرک و خو د مسلمانانو اختر و او زه د اختر په ورځ پیدا وم نو زما پلار ویل چې په د مسلمان نوم کې ده دنه به مسلمان جوړو ځکه چې دا د اختر په ورځ پیدا شوی دی نو وایي چې وړوکوالي کې زه یوې مودې پورې جوماتونو ته تلم راتلم خو یو ورځ د جمعې لمونځ نه واپس را روانم نو په لاره کې خوږ شوم نو په دې خیال چې د خدای عبادت مې وکړو بیا هم خوږ شوم نو د داسې عبادت فایده بیا څه ده نو وایي چې په دې خیال مې اسلام پرېښودو او عیسائی شوم او کله به یو چرچ ته تلم او کله به بل چرچ ته او په عیسایت کې مې هم فرقې بدلولې نو وایي چې مسلې مې بیا ډېرې زیاتې شوې انتر دی چې ښځه سره مې هم جګړو شوه او سکون مې بیخي برباد شو هر وخت به په پریشانو کې ګیر وم وایي چې زما مور پلار مشران وو او هغوی تر خپله وسه ښه کوشش کړی وو ښه هڅې کړې وې جرګې کړې وې او د روغې ډېر کوششونه کړي وو خو هېڅ ته جوړ نه شو هېڅ نتیجه یې راونه خته په دې حالاتو کې د دوی ملاقات د جماعت داعی الله محمد صاحب سره وشو هغوی چې د دوی د حالاتو نه خبر شو نو ورته ویل چې تا ټولې نسخې ازمایلې دي مسلمان شوی وي عیسائی شوی وي خو مسلې د نورم زیاتې دي مسلې د په حل نشوي کور کې هم د پیولو کوششونه شوي دي جرګې هم شوي دي خو څه فایده ته نه ونه شوه نو اوس زه ته یو نسخه ښیم دا استعمال کړه او بیا وګوره چې د دې څه نتایج به درله مخې ته راځي هغه نسخه دا ده چې دعا وکړه ځکه چې زموږ د مذهب د صداقت نښه دا ده چې د دې د منونکو دعاګانې قبلېږي ته ځان ته دعا وکړه او زه به هم تا ته دعا کوم چې خدای پاک دې ستا او ستا د ښځې ترمنځ صلح او حسن سلوک قایم کړي او کله چې داسې وشي ستا مسلې حل شي نو بیا یاد ساته چې دا به زموږ د امام د صداقت نښه وي نو ډېرو ورځو پورې هغه دعا کوله هغه وایي چې د هغو دعاګانو په نتیجې کې زما ټولې مسلې وار په وار حل کېدل شروع شوې او ښځې سره مې هم روغه شوه نو وایي چې همدغه د اسلام اصل لار ده چې په خدای انسان ته ملاویږي او دعاګانې قبلېږي او زه بیخي اوس بدل شوی یم او وایي چې دا هر څه د مسیح موعود امام الزمان علیه السلام د صداقت نشان دی نجات اوس هم د هغوی منلو سره تړلی شوی دی او دا تن اوس احمدي دی دې کې هغو احمدیانو لپاره هم یو سبق دی چې خپل تعلق د زړو احمدیانو کورونو سره ښیي خو د هغوی په کورونو کې بېچیني ډېره زیاته وي بېچینانه ډک وي ځینې کورونه کله چې ما ته مسلې وړاندې کړی شي نو خاوند د ښځې حق نه پوره کوي ښځه د خاوند حق نه پوره کوي
ایمان کې हमें अल्लाह ताला इस ज़माने में پختګي پیدا کړي او د عمل د اصلاح کوشش وکړي. خدای پاک ته ټیټ شي نو دا مسلې به خپل هواري شي. دا طریقه هم پکار ده چې هر څوک د پکار راولي خپل انا پرې دی او مخکې هم چې کوم دا سوچ جوړ کړی وي چې هغه دا ویل یا هغه به دا وي او زه به ورته دا ویم، دا خبرې ختم کړي او خالصتا د خدای پاک نه مدد وغواړي او مله به بیا خدای پاک سما لاره مخایي. بیا د خدای پاک د تاییداتو نشانونه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په برکت په دې زمانه کې هم خدای پاک موږ ته ښیي، هغوی باره کې به زه څه ووایم. और नजराना पेश करने का है ताकि इनकी बरकत से मेरी जाम की फसल जाम वहाँ ټیچیمان غانه کې زموږ یو سرکټ انچارج دی، फसल अच्छी हो जाए और खूब फल आए. کورابوره یې کلی دی. उससे कहा نو وایي چې هلته कि इन बुतों से बाज ही रहो. یو نوی احمدي شوی تن उसे दुआए इस्तिखारा सिखाई तो खुदा के फजल से जब چې جبريله صاحب نوم وو مال راغلل او ویل چې دا موسم د کروندې دی. زمانہ مسلم او مشرک پلار ماته وایي چې بوتانو لورشه او سه نظرانه ورکه چې دغه په برکت دا کال कहा कि मेरे बेटे का खुदा जो है वो सच्चा खुदा है. फिर अपने د पास जो मौजूद बुत थे کچالانو فصل خوشي یم मजबूती है غټ کچالانو ته وایي او دا غزي خاص فصل دی، خلک یې خوري اسه خوځ دلته ملاويږي. نو معلم وایي چې ما ورته ویل چې بوتانو نه خو تلری وسو پلار ته دې هم وایي چې ته نه دلری وسی او بیا وایي چې ورته مې د استخاره دعا مخاله. نو وایي چې د ریبل وخت چې راغلو نو دغه فصل ډیر خو دغه د پلار د فصل نه زیات وو. نو دغه پلار چې دا نشان ولیدو نو ویل چې زما د زوی خدای رښتونه دی او خپل سونه بوتان چې هغه سره هغه ټول وسوزول. نو دا د ایمان هغه مضبوطی ده چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام منون کیو کې پیدا کیږي لګیا ده. زموږ یو مبلغ دی لیکي چې هلته د احمدیت یو مخالف جماعت ته رالو او هلته چې کوم دفتر دی په څه طریقه هلته ورننوتو. اصل کې دغه تن مخکې ملته کار کولو ولته بتلو راتلو خو بیا څه خفګان پیدا شو نو هغه هلته نه ویستلی شو. نو په څه طریقه هغه هلته لاړو د دفتر په چت کې چې کوم منشیات دي ممنوع منشیات دي هغه پټ کې خود او پولیس خبر کو چې دلته د احمدیانو مبلغ اوسېږي خو د اسلام د تبلیغ صرف یو بانه ده، اصل کې هغه دلته د منشیاتو کاروبار کوي. پولیس خپل کاروایی وکړه او چاپه وواله او کوم ځای چې هغه ته ورته خیال ولته نه هغه منشیات را واخیسته. پولیس ته هر څه ویلی شو چې دا د مخالفینو له طرفه جوړ شوی شر دی خو پولیس هیڅ ونه ردل او ویل چې موږ خو به خپله کاروایی کوو. زموږ مبلغ تاڼې ته بوتلو او حالات کې بند کو. بله ورځ چې مقدمه عدالت ته وړاندې شوه نو جج مقدمه اورېدو په ځای تاریخ ورله ورکړو. هغوی دلته زم خبر کم نو ما ورته په جواب کې دعا ولیږله. بیا چې عدالت ته وړاندې شو نو وایي چې په عدالت کې به جج راته ډېر په غور کتل او بیا به راته وویل چې کښېنه او وکیلانو سره به څه خبرې وکړي او هغه به بیا بل تاریخ ورکړو. نو وایي چې یوه ورځ عدالت کې د حاضرېدو تاریخ نه 2 ورځې مخکې د سحر مونځ نه پس چې زه ډېر فکر یوړم نو دعا مې وکړه او د قرآن شریف تلاوت مې چې شروع کولو نو زه ته مې خیال راغلو چې قرآن نه نیک فعل راویستل پکار دی. یعنی په قرآن کې کم لفظ چې ټوله نه مخکې مې په نظر شي نو هغه به څه پیغام لري. نو چې کم لفظونه راته ښکاره شو هغه دا و
چې یا نارو کونی بردم وسلامن علی ابراهیم. نو په دې مې وی چې زړه تسلی شو چې پیغام خو ښه دی. او لږ ساعت پس چې ډاک پسې ډاکخانې ته لاړل نو هلته زما جواب هم ورته رسېدلی و چې پکې ما دا لیکلي و چې خدای پاک د تاسو د هر شر نه محفوظ خپل حفاظت کې وساتي او منافقان د په خپلو منصوبو کې ناکامه شي او جومات د هرې ابتلا نه بچ شي او نور ترقیات د ورته ترلاسه شي. نو چې دا لیدو او دا خط لوستو نه پس دا خیال لکه د میغ زما زړه کې راسیخ شو چې اوس به خدای پاک ضرور فضل کوي. او یو څو ملګرو ته مې هم دا خوشخبري واوروله چې خدای پاک به فضل کوي. نو وایي چې عدالت کې چې حاضر شم نو هم د مخکې په شان جج زه کېنولم او وکیلانو سره خبرونه پس ما ته وویل چې ته آزاد یې، زه خپل کار روان ساته، ستا خلاف هېڅ مقدمه نشته. نو چې ایمان پوخ وي نو د خدای پاک په قدرت باندې یقین وي او انسان صرف او صرف د خدای پاک طرف ته ګوري او خدای پاک ورته بیا خپل نشانونه ښیي. عمده خبرې دی چې یو خوا د انسان خپل ایمان مضبوطوي، د انسان خپل عمل پې سمیږي او بل خوا نورو لپاره هم د ایمان د مضبوطۍ وجه جوړیږي. نو دا هغه څیز دی چې موږ له پکار دی چې ترلاسه یې کړو. د عمل اصلاح لپاره دویم څیز چې مخکې هم ذکر شوی دی د علم قوت دی، یعنی علم لرل. مخکې دا ذکر شوی دی او یو ځل بیا به زه دا ووایم چې دې باره کې په غلطه دا وګڼلی شي چې ځینې ګناهونه واړه دي او ځینې لوی، او د دې نتیجه دا وي چې کم ګناهونه انسان واړه ګڼي هغه د هغه په زړه او په دماغ کې ځای بیا مومي، او که داسې ګناهونه زیات وي نو هغه زیات ګناهونه یې په زړه او په دماغ کې کښېني چې دا خو ډېره څه خبره نه ده، وړه شان خبره ده یا داسې معمولي ګناه ده چې دې باره کې به هېڅ تپوس مپوس نه کېږي. په خپل انسان دا تصور پیدا کړي. تېرو خطبو کې کېدای شي چې یو 2 هفتې مخکې ما دې طرف ته پام ګرځولی و چې دا کم خلک پناه اخیستو له دلته راځي نو هغوی هم چې خپل کیس منظورولو په نیت د دروغو نه فایده اخیستو کوشش وکړي نو د هغوی هغه دروغ هغوی له فایده ورکولو په ځای د هغوی کیس خراب کړي، او په دې صرف دا نه چې هغوی خپل کیس خراب کړي بلکې د جومات نامه هم هغوی داسې خرابوي. او ما دا چا ویل چې خطبې نه پس دلته نه یو تن خپل وکیل له لاړو او هغه وکیل محمدي و، شاید چې هغه هم خطبه اورېدلې وه او هغه څه جوماتي خدمت هم کوي. نو هغه وکیل د هغه تن کیس یې تیارولو نو ځینې غلطې خبرې هم پکې ولیکلې، داسې خبرې چې حقیقت سره هېڅ تعلق نه و، او هغه تن ته دا وویل چې د دغو خبرو نه بغیر کیس اړو جوړېدی نه شي او دې نه بغیر به هېڅ ترلاسه نه کړي. نو ځکه داسې قسمه دروغ ضروري وي. حالانکه ما ښه په واضح ډول دا ویلي وو، ښه په څرګند ډول مې دا ویلي وو چې د هېڅ قسمه غلط بیانۍ او د دروغو نه به کار نه اخلئ. په احمدیانو باندې د ظلم واقعیت خو دومره صفا او واضح دي چې یو دنیا ته نه خبر ده، او دې لپاره د یو وکیل د چالاکۍ او د هوښیارۍ او د دروغ وجد نشته. یو ګناه هم لویه یا وړه نه وي، ګناه ده او موږ به ځان د هغې نه ساتو، ځان به د هغې نه بچ کوو. هر دروغ دی او موږ به د دروغ او د شرک نه ځان ساتو. که خپل تعلق هم د خدای پاک سره مضبوط دی نو بیا د فکر هېڅ ضرورت نشته، نشانونه به بیا ظاهرېږي او انسان به یې ګوري. خو کم خلک چې تلقین کوي هغوی ته هم دا خبره یاد ساتل پکار ده چې د هغوی خپل حالت هم د هغه معیار پکار دی چې چېرته هغوی د ارادې د قوت اعلی معیارونه لټوي، د ارادې د قوت د اعلی معیارونو لټون کوي، او په عملي طور هم د هغوی په عمل او علم کې یووالی پکار دی چې وي. په هغو خلکو کې پکار نه ده چې هغوی دې وشمېرلی شي چې وایي یو څه کوي بل څه. بهرحال په جوماتونو کې بار بار
درسونو وغیرہ کې دې طرف ته د پام ګرځولو ضرورت دی چې ایمان کې مضبوطی پیدا کول پکار ده او عملی حالت ښه کولو لپاره علمی کمزوري لري کول پکار دی. نو هر تن که په خپل دایره کې کار شروع کړي نو یو واضحه تبدیلی ښکاره کېدای شي. په دې زمانه کې چې د علم په نامه په سکولونو کې ماشومانو له د بدیانو باره کې هم تعلیم ورکړی کېږي، پکار ده چې زموږ نظام د مخکې نه زیات ماشومان او زلمی د حقیقت نه خبر کړي. د علم په نامه چې کومه خبره ماشومان ته په سکولونو کې خیره کېږي نو پکار ده چې مور پلار ته په ځان نظر وکړي او د هغه علم د نقصانونو نه د ځان خبر کړي. مور پلار ته خبردل پکار دي چې هغوی د ځان هم بچ کړي او خپل ماشومان هم. دلته ډېر وړوکې عمر کې ځینې غیر ضروري خبرې ماشومانو ته وښیلی شي او دلیل دې لپاره دا ورکړی کېږي چې په ښه او بد به دوی پوه شي. خو رښتیا دا دی چې په ښه او بد هغوی نه پوهېږي، بلکې د ماشومانو اکثریت د وړوکوالي راسې د غلطو سوچونو ښکار شي، ځکه چې د هغوی مخې ته د هغوی د مور پلار نمونې یا د هغوی د ماحول نمونې د بدۍ زیاتې وي او د ښه والي کم. نو مربیانو او عهدیدارانو د ذیلی تنظیمونو عهدیدارانو او مور پلار ټولو ته پکار ده چې یو ځای کوشش دې وکړي چې د غلط علم په ځای د صحیح علم ورکولو تنظیم دې وکړی شي. د سکولونو طریقه مونږ ودرولې نشو ځکه چې هلته مونږ دخل اندازي نشو کولی، خو ماشومانو ته د ګندګۍ او بې حیایۍ فرق وښایي، هغوی په اعتماد کې واخلئ او د خپل د عمل نمونه ورته وړاندې کړئ چې هغوی د ماحول اثر نه بچ شي. خدای پاک دې موږ ټولو له توفیق راکړي چې موږ په ډېر ښه ډول خپل فرایض پوره کړو. د لمونځ نه پس به 2 جنازې هم کوو غایبانه. یوه جنازه د نواب بیبي صاحبې ده چې د منګټ اوچه ضلع حافظ آباد اوسېدونکې وه او ګیانا کې چې کوم زموږ د سلسلې مبلغ دی احسان الله منګټ صاحب د هغوی مور وه. په 19 جنوري کال 2014 دا په حق رسېدلې وه. ان لله و انا الیه راجعون. د دوی د پلار کورنۍ د اجیاواله ضلع شیخوپوره وه او د مور کورنۍ د منګټ اوچه ضلع حافظ آباد سره تعلق لرلو. دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي حضرت ناصرالدین منګټ صاحب کړوسی وه. د مېلمنو به ډېر خاطر کولو، نرم مزاجه وه، غریب پروره وه، مخلصه او نیکه ښځه وه. د کلي احمدیانو او غیر احمدیانو ټولو به د دوی ډېر عزت کولو. د سلسلې مربیانو سره به دوی ډېر د شفقت سلوک کولو. خلافت سره ډېر عقیدت لرلو. خلافت باره کې پنجابی کې نظمونه لیکلي وو او اورول به. په غم ځپلو کې 3 لوڼه او 3 زامن یادګار پرېښي دي، لکه څنګه چې ما وویل چې احسان الله منګټ صاحب د سلسلې مربي دی او نن سبا د سویلي امریکې ملک ګیانا کې د انچارج مبلغ په طور کار کوي. د ملک نه بهر دي نو ځکه د مور په جنازې کې هم شامل نشو. خدای پاک د ولې صبر او حوصله عطا کړي او د خدای بخښلې درجې دې زیاتې کړي. دویمه جنازه د شکارپور سند مکرم شیخ عبدالرشید شرما صاحب ده چې په 14 جنوري کال 2014 د 90 کال عمر کې دوی وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. دوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي حضرت شیخ عبدالرحیم شرما صاحب زوی وو او د مولوي عبدالکریم صاحب شرما چې دلته ډېره موده تېره کړې ده د هغوی ورور وو. د خدای پاک په فضل نیمې پړۍ نه زیاتې مودې پورې دوی ته په شکارپور سند کې د جومات ډېر ښه خدمت کولو توفیق ترلاسه شوی دی. تقسیم نه مخکې قادیان کې د حضرت مرزا شریف احمد صاحب په کارخانه کې دوی په ډېر زیار او په اخلاص کار کولو. د پاکستان جوړېدو په وخت د حضرت خلیفه المسیح ثاني ځینې هدایات وو، هغوی باندې د عمل توفیق دوی ته ترلاسه شوی وو. د تقسیم په وخت دلته څه داسې کاروبار نه وو، نو زما د والد صاحبزاده مرزا منصور احمد صاحب په مشوره دوی شکارپور ته لاړل. هلته هغوی
الته دوی ته یو کارخانه الاټ شو. نو الته چې لاړل نو د هغه سي احمدیان بیا ولټول او جماعت قائم کو او د هغه جماعت اومبه صدر بیا دوی مقرر شوی وو. د خپل کارخانه په باغ کې دوی ته د یو کلی جماعت جوړولو توفیق هم ترلاسه شوی وو. حضرت خلیفۃ المسیح رضی رحم الله تعالی دوی د سلورو سکر شکارپور جیکب آباد او د ګوټکی امیر مقرر کړی وو. د دوی اهلیه په کال 1902 ایم کې وفات شوی و او د یو دیش کال اوږده موده دوی ډېر په صبر او په حوصله تېره کړې ده. همدغه دوران په کال 1995 کې د دوی زوی شیخ مظفر احمد شرما په شکارپور کې شهید کړی شوی و. بیا په کال 1999 کې د دوی مشر زوی مبارک احمد شرما هم د مخالفانه فساداتو دوران شهید شول. خو د دوی قدم بے ثباته شوی نه وو. تل د خدای احسانمند او شکرګزار وو. ډېر بادر او نر انسان وو. د احمدیت د مخالفینو یو جلوس یو ځل په شکارپور کې د دوی په کور په کارخانه حمله کړې و. نو ډېر په نره دوی په یوازې تن د هغوی مقابلې ته وتي وو. حالانکه بار پولیس هم ولاړو خو هغې صرف تماشه کوله. دوی ورمخکې شوي وو. کوم مولا چې د جلوس قیادت کولو هغه یې رانیولی وو. نو جلوس والاو چې دا ولیدل نو ټول خلک هلته نه وتښتېدل. پولیس والان بیا حیران وو. بار بار یې ترې دا پوښتنه کوله چې تاسو دا جلوس څنګه وتښتولو. دې نه پس هغوی بیا اسلام آباد ته کډه یوړه. خلافت سره ډېر مضبوط تعلق و. د مال په قربانۍ کې به همیشه د ټولو نه وړاندې وو. د خپلو مشرانو له طرفه به هم چندې ښه باقاعدګۍ سره ورکولې. پاکستان کې د ډېرو جوماتونو په تعمیر کې دوی د مال قربانۍ ورکړې دي. موسی وو او د پوره کال آمد باندې بیا د کال په سر کې ټوله چنده ورکوله. په غم ځپلو کې 15 لوڼ او 15 زامن پرېښي دي. یوه لور نایجیریا کې ده او په واقف زندگی ډاکټر ملک مدثر احمد صاحب وده ده. لایکه فوزیه صاحب نوم دی. دواړه ښځه خاوند ډاکټران او واقفانه زندگی دي. نایجیریا کې دوی خدمت کوي لګیا دي. همدغه شان د دوی نوسې مکرم سهیل مبارک شرما صاحب مربي دی او نن سبا د مجلس خدام الاحمدیه پاکستان د صدر په طور کار کوي. خدای پاک دې د مرحوم درجات بلند کړي او د هغوی اولاد او نسل له په ډېر ښه طور د خپلو مشرانو په نقش قدم د روانېدو او ښه په وفا د دې تعلق د الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر